د سوادنیوز.com قدرمنو مینوالو السلام علیکم. عزتمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تقریبا یو غنټه مخکې کم باران راغی او د باران سره چې کم طوفان راغلی دی دی وخت کې موږ په ګیمن پول کې موجود یو. کم د هغې طوفان سره چې کم غټ پولونه غورځېدلي دي یقینا تاسو ګورئ دا ډېر اوس دا کار شوی دی. شپږ اووه میاشتې وشوی چې دا جوړ شوي دي خو حیران په دې یو چې هر په دې کې سیمنټ نه دي استعمال شوي که څه وجوهات دي چې د دې سیلۍ طوفان سره دا غټ ټاورې چې دي دا غورځېدلي دي. د کیمرې په ذریعه باندې موږ دا تاسو ته ښایو. دا چې دي دا د یو ورځې د دوه ورځو کار نه دی. تاسو ته به موږ مخ په وړاندې د خپل پروګرام ښایو. زموږ سره اوسئ. بالکل ګورئ عزتمندو په روډ د پاسه دا غټ فول پروت دی. د دې نه دا ګاډي چې کوم لاندې ځي په دې کې غټ ګاډی چې دی دا نشي پاس کېدی. صرف موټرې چې دي دا کېدی شي. تاسو ته موږ ښایو. وګورئ چې لږ وخت مخکې کم طوفان راغلی دی کافي غټ نقصان یې کړی دی. د سواد نیوز قدرمنو مینوالو ته به یې موږ نیغ په نیغه باندې ښایو. دا پروګرام تاسو بالکل ټریپ کوم به متاثر کیږي. کم چې دي واړه ګاډي چې دي دلته تللی شي. غټ ګاډی چې دی نو هغې ته به پوره چې دی نو مشکلات یې ولې چې ستنې څومره دي دا ټولې په روډونو پرتې دي. دې وخت کې زموږ سره زموږ د سوات بیرو چیف ډاکټر نظام صاحب هم موجود دی. د هغه نه به هم تپوسونه کوو چې هغه په دې حواله باندې څه ویل غواړي چې دا دومره غټ نقصانات وشو. پوره تقریبا 10-15 منټه باران شوی دی او سیلۍ راغلې ده خو نه خبر چې په څه وجوهاتو باندې دومره غټ نقصانات شوي دي. راځي چې ډاکټر نظام صاحب په دې حواله څه ویل غواړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پرمسواتی ډیره مننه. قدرمنو کتونکو تاسو کتای شئ دا مهال موږ موجود یو په خوازخیل ګیمن پول مټې طرف ته چې کوم مین لین د بجلی راغلی دی نو هغه بالکل زمین بوش شوی دی. اوس چې یو غنټه مخکې کم باران یا طوفاني سیلۍ راغلې وه د هغې سره ګلۍ مو شوه. نو تاسو کتای شئ چې د بجلی د پولونو دا حل دی او دا مین لینډ دی. دا د خوازخیل ګرډ سټیشن نه مټې ته تللی دی. نه د مټې بجلی چې دا هغه هم منقطع ده هلته هم بجلی نشته دی او د هغې سره سره خوازخیلې ته هم بجلی نشته دی. کم نقصان چې شوی دی نو د دې ریکوري یا د دې رغېدو یا د دې بحال کېدو هغه د ګنټو کار نه دی. کم هر څه چې موږ وینو ویلی کېږي چې کم پولونه لګېدلي دي د دې 4-5 میاشتې چې دي هغه لا نه دي شوي. د ذمهدارو حکمرانانو ته ذمهدارې محکمې ته هغو ته دا ریکویسټ دی چې د کار صورتحال چې په څه طریقه باندې شوی دی هغه هم تاسو لیدی شئ. دا زموږ د بجلی هغه پول دی کم مین پول چې ولیدلی دی کم مین لین چې دی هغه مټې ته تللی دی هغه تاسو کتی شئ. دا اعلی چارواکو ته موږ دا اپیل کوو دا ریکویسټ کوو چې د دې ستنو د ولیدو نه ډېره غټه علاقه چې ده هغه به د بجلی د ترسیل نه هغو متاثره هغو ته به بجلی نه وي. نو زر تر زره چې څومره هم کېدی شي په ایمرجنسي بنیاد باندې زر تر زره د دې امبلا د دې چې کوم اهلکاران دي او هغو د ریهابیلیټیشن یا د رغولو یا د ریکنسټرکشن یا د بجلی د بحالولو کار هغو تعلق ساتي چې زر تر زره راشي او په دې باندې هغو کار شروع کړي. ځکه ډېره غټه علاقه چې ده هغو ته بجلی نشته دی هغه به متاثره وي. الریډي خلک چې دی نه هغه غمزپلي شوي دي هغو ته تکلیف دی. بل هغه کسان چې هغه د سوات نیوز دا پروګرام ګوري نه هغو ته خواست دی چې غټ ګاډي چې دي هغه د ګیمن پول نه خوازخیلې طرف ته تللی شي نه د مټې نه خوازخیلې ته راتلی شي. نه تاسو د هغې پورې چې دی دا روټ دا لاره دا طرف مه استعمالوئ. ځکه د بجلی کم پول چې راغلی دی نه تاسو هغه کتی شئ چې واړه ګاډي صرف د هغې نه پاس کېدی شي. ټرالۍ ټیکټر ډینا ټرک هغه د دې نه نشي پاس کېدی. نه هسې نه چې تاسو ته دغه نوره ستړي هم جوړه شي. دا تاسو لیدی شئ بالکل هغه په روډ باندې پراته دي. غټ ګاډي چې دي هغه د مټې او د خوازخیلې په منځ کې چې کم لینک روډ دی د ګیمن پول سره د هغې د استعمالولو کوشش فلحال مه کوئ. د کمې پورې چې دا فولونه چې دي چې دا سیټه شوي نه وي. .com د پاڼې زمونږ بیا دا ریکویسټ دی چې زر تر زره څومره زر هم کېدی شي او هغوی راشي په دې باندې د ریکنسټرکشن یا د بجلی د بحال کېدو کار چې دی هغه په حفاظتي اقداماتو باندې وکړي. تاسو لیدی شئ چې دلته عام عوام چې لګیا دی هغو لا فلحال د روډ د
کوشش کوي کوم مین لین چې تللی دی مټې ته د خوازخیل ګرډ سټیشن نه هغه زمین بوس دی تاسو لیدی شئ موږ به دا فولونه چې دي تاسو ته نظر په وخت په وخت باندې په دې خپل پروګرام کې ښایو تاسو زموږ سره اوسئ بالکل تاسو کتی شئ دغه د ولیدو سره د پولونو د بجلی د ستنو د ولیدو سره چې دی د ټریفک چې دی ټریفک هم جام دی دې طرف ته د دې ګیمن پل نه کوم چې د مټ ایریا شروع کیږي په هغه طرف باندې دوه مین پولونه چې دي هغه پراته دي غټ ګاډو تګ راتګ چې دی هغه به فلحال منقطع د کمې پورې چې دا پولونه د مین روډ نه لرې شوي نه نو کم غټ ګاډي چې دي ټرکونه شو ډینې شوې هغه د کوشش وکړي چې د خوازخیلې او د مټې په منځ کې چې کم لینک روډ دی د ګیمن په پل باندې چې یادېږي په هغه طرف باندې د راتګ کوشش مه کوئ ځکه چې روډ فلحال بند دی او اعلی چارواکو ته بیا د swadnews.com د پاڼې دا ریکویسټ کوو چې په ایمرجنسي بنیاد باندې دی زر تر زره په دې باندې کار شروع کړی شي ځکه چې ډېره غټه ایریا چې ده هغه د دې حادثې سره کوم چې د طوفاني باران نه وروستی راغلې ده هغه متاثره شوې ده تاسو زموږ سره چې دي کتونکو لایو چې دی هغه زموږ پروګرام ګورئ موږ دا نور مناظر هم تاسو ته ښیو کم نقصان چې د نن باران طوفاني باران سره د ګیمن پل خوازخیلې او د مټې په منځ کې شوی دی هغه تاسو کتی شئ او ویلی کېږي داسې چې دا د ګنټې دوو ګنټو یا د ورځې کار نه دی نو تاسو بالکل لیدی شئ تقریبا چې که موږ اندازه والو په کیلومیټر یو نیم کیلومیټر کې چې دی د بجلی د مین لین ته چې دی نقصان رسېدلی دی په دې منځ کې د یو نیم کیلومیټر په منځ کې چې دی تقریبا 4-5 د بجلی غټ غټ مین پولونه چې کم دي هغه ولیدلي دي دا هم تاسو کتی شئ پولونه چې په کم ځمکه کې هغوی ښخ کړي دي دا د سیمټو صورتحال دی دا د ټیکهدار هغه لګولو هغه هر څه چې دي تاسو بالکل په سواد نیوز په پاڼه باندې لایو ګورئ دا د کنسټرکشن کار چې دی ویلی کېږي چې 4-5 میاشتې مخکې دا پولونه چې دي لګېدلي دي که چېرې دا مضبوط لګېدلی وی که چېرې د دې سیفټي چې دی هغه مضبوطه شوی وی نو زما خیال نه دی چې دا به ارتاو شوي وو خو کېدی شي چې دغلته د کنسټرکشن په دوران کې څه کوتاهیانې څه کمي هغه شوي دا تاسو لیدی شئ تقریبا دا 4 نمبر پول ته چې دی نو موږ راورسېدو په یو نیم کیلومیټر په ایریا کې چې دی د بجلی چې کم مین لین دی هغه سپر شوی دی هغه ډیمیج شوی دی هغه ډیمولیش شوی دی هغه په ځمکه باندې زمین بوس پروت دی نو اعلی چارواکي دی اول راشي د دې په ایمرجنسي بنیاد باندې د دې د دوباره رغولو د ریکنسټرکشن کولو او د بجلی ترسیل نظام دی جوړ کړي او بیا د دې یو انکوایري هم وکړي چې دا ستنې ولې داسې چې دي داسې د هوا سره طوفان سره چې دي هغه لاړې زموږ سره اوسئ